د رکشې ډریور دی او دی وایي چې لکه موږ ته څه مشکلات دي دی به هم چې کمې ستونزې لري دی به پرې رڼا واچوي. ښه وروره تاسو څه مشکلات دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو نه زیاته شکریه ستاسو ادا کوو چې راغئ کالج چوک ته او زمونږ سره مو دونه ټایم پاس کړ. وایي چې مونږ دا رشکه چلوه اول به زمونږ ماښامه پورې ماسخوتنه پورې 1200 روپۍ مزدوري کېده. اوس سی ان جي هم ګرانه شوې ده. په دې کې چې کم دی مونږ له شیټ هم راکړي 2 ځایه 100 روپۍ او پاس هم را باندې ایښی دی. مخکې به دا د خرو خرګاړو له دي ورکوله خو یره دا غول خو شان کوي او کمیټۍ والا دا صفا کوي که نه نو هغې اوس په دې رشکو باندې ایښی دی. حالن کې دې متعلق مونږ درخواست هم جمع کړی دی. هر څه شوي د هغې باوجود هم مونږ نه چې کم دی د 13 میاشت کې 830 روپۍ واغېښتې. دغسې ټریفک والې دي مونږ سره لیسنس شته پرمټ شته زمونږ خپل روټ شته 400 روپۍ مونږ نه اخیستې دي. که مونږ چې د داسې سپیشل یا چې د داسې زنانه خپلې روانې کړي نو بچو کې هم رونیسي یا که چې د داسې معذوره یا کمزورې مونږ ورته بریک ونیسو مونږ ورته ویره جي دا کمزور دی مونږ یې خېجو بس په هغې باندې مونږ له دې پرچه راکړي که نه نو لیسنس شته پرمټ شته په هغې باوجود هم دې مونږ له 320 روپۍ پرچه راکړي. نو تاسو ما ته دا ووایه چې لکه سی ان جي په 140 روپۍ شوه د مونږ سره 100 روپۍ ټوټل مزدوري ده چې مونږ پکې 320 او 520 چالان هم واخلو. نو مور او پلار هم کمزور دي غریبانان دي مونږ به کور ته څه وړو ګیس ګران دی بجلی ګرانه ده هر یو شی ګران دی که نه دی خو زمونږ د رشکې ټول اوزار سامان ګران دی تاسو ته ښه پته هر یو شی ګران دی. نو مونږ سره د ګزارو کې مونږ ته خپل انصاف میلو شي او مونږ سره لیسنس پرمټ هر یو شی شته نو پکار دی مونږ ټریفک والا ته دا خاص کوړي بي او صاحب ته چې مونږ ته خپل انصاف راکړي لکه مونږ ته تاسو روټ راکړی دی په هغې متعلق تاسو مونږ سره لږ ګزارو وکړئ نو به زمونږ دا مسله ده ټوله نه غټه مسله دا ده. ګرانو کتونکو دا د دې رونو دا مسلې وي د دې رکشې د 2 ډریورانو خبرې وکړې د بل امیر صاحب خبرې وکړې زمونږ د دې چینل په توسط باندې جناب عمران خان صاحب ته او جناب وزیر اعلی محمود خان صاحب ته او د مردان نورو مشرانو ته او سپین روبو ته دا درخواست دی چې هغوی د دې غریبانانو په دې مسایلو باندې سوچ بچار وکړي او د دې د حل د راویستو کوشش دې وکړي ځکه چې د خلکو ډېر زیات په مینه تحریک انصاف له ووټ ورکړی او د دې خلکو دا مینه چې دا نو دا به الله مکه چې دا په نفرت کې بدله شي. والسلام. زه اوس راکړم.